بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن به موږ سټډي کوو سولوبیلیټي او دا سولوبیلیټي دا سولوشن چپټر دی. شپږم نمبر چپټر دی د 9th کلاس د کیمستري. نو نن به سولوبیلیټي سټډي کوو چې زموږ سره سولوبیلیټي موږ څه ته وایو. دا غي اول ډیفینیشن کوو. سولوبیلیټي څه ته وایي؟ The solubility definition داسې دی: the amount of solute dissolved in 100 gram of a solvent at a particular temperature is called solubility. Solubility به موږ دې ته وایو چې کله موږ یو amount of solute راغستی وي، موږ یو solute راغستی وي، فار ایگزامپل موږ یو solute راغستی وي او دا solute موږ ډیزالو کو په 100 ګرام آب سکی solvent. په 100 ګرام آف سالوینټ کې موږ یو سلوټ راغستری او هغه سلوټ موږ سکو موږ ډیزالو کو کوم هر څومره راغستری نو دې ټایپ اف سولوشن ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ څه وایو؟ سولوبیلیټي. چې کله موږ د اماونت اف سلوټ راواخلو او په 100 ګرام اف سالوینټ کې ډیزالو کو، this is called solubility. Solubility mathematical داسې دی چې موږ به نمبر اف سلوټ راواخلو، یعنی ویټ اف سلوټ به راواخلو او څومره ویټ اف سالوینټ کې به څه ډیزالو کو او په 100 کې به ولا ضرب ورکړو. دا میتھمیټیکل سره سولوبیلیټي به میتھمیټیکل موږ داسې دا کوو، یا موږ داسې هم لیکلی شو چې موږ ویټ راواخلو، د سلوټ ویټ راواخلو او دا موږ په 100 ګرام اف سالوینټ کې ډیزالو کو، نو دې ته موږ سولوبیلیټي وایو. داسې هم موږ ویلی شو. اوس راځو په سولوبیلیټي باندې کوم څیز ډیفینډ کوي هغه خبرې کوو. یعنی چې زمونږ سره په سولوبیلیټي کې دوه څیزونه دي، یو موږ سالوینټ یوز کوو، یو موږ سلوټ یوز کوو په سلوشن کې. نو موږ وایو که فرض کا د سلوټ یعنی چې سلوټ ته ټمپریچر سیوا شي یا سالوینټ ته ټمپریچر سیوا شي یا پریشر سیوا شي یا د سلوټ او د سالوینټ نیچر چینج شي، نو د دې سره سره په سولوبیلیټي باندې څه اثر پریوزي کنه پریوزي. نو دا خبره وایي. فرست اف آل ز سټډي کوما نیچر اف ا سالوینټ او بیا سره نیچر اف ا سلوټ. زمونږ سره نیچر اف ا سالوینټ یعنی او نیچر اف ا سلوټ د دې مقصد څه شي؟ د دې مقصد دا دی فار ایگزامپل زه یو سالوینټ راوخلم او بل سلوټ راوخلم، نو د دې سلوټ او د دې سالوینټ د دې به نیچر ګورو چې آیا زمونږ سره دا سلوټ په دې سالوینټ کې ډیزالو کیږي او کنه ډیزالو کیږي. فار ایگزامپل ما واټر راغستی دی، واټر زمونږ سره څه دی؟ واټر زمونږ سره سالوینټ دی، واټر مې راغستی دی. داسې د واټر سره سره زه یې څه راواخلم؟ فار ایگزامپل ما سلوټ راغستی دی، واټر ما راغستی دی، بل مې سلوټ راغستی دی، خو سلوټ ما راغستی دی په کوم پام کې مې راغستی دی؟ یعنی دغه مې راغستی دی، بنزین مې راغستی دی، بنزین مې راغستی دی. نو دا خبره ذهن کې کېدوي چې زمونږ سره واټر دا څه شی دی؟ دا سالوینټ دی، بنزین زمونږ سره څه دی؟ سلوټ دی. نو د دې نیچر ته به ګورو چې آیا زمونږ سره دا سلوټ کم قسم دی دغه شان، زمونږ سره سالوینټ کم قسم دی دغه شان دا سلوټ دی او کنه دی. که فرض کا زمونږ سره سالوینټ څنګه و، لکه فار ایگزامپل زمونږ سره واټر سره دا زمونږ سره پولر دی، واټر زمونږ سره سره پولر دی، او زمونږ سره دا کم سلوټ چې موږ راوغستو دا زمونږ سره نان پولر دی، یعنی نیچر یې چینج دی. یو زمونږ سره پولر دی بل زمونږ سره نان پولر دی. نو که فرض کا موږ بنزین په څه کې حل کوو؟ په دې واټر کې ډیزالو کوو، نو دا به په واټر کې نه ډیزالو کیږي. نو سولوبیلیټي به اله سیوا کیږي چې کله د سالوینټ او د سلوټ نیچر سوي سیم وي، نو سولوبیلیټي به اله وي. یعنی زه به داسې خبره وکړم چې زه دلته یو څه راواخلم، سالوینټ راواخلم، هغه سالوینټ ما سره راوغستو، هغه سالوینټ دوباره ما واټر راوغستو، دا واټر زمونږ سره سالوینټ شو. د دې واټر سره سره زه سلوټ راخلم، هغه سلوټ سره زمونږ سره شوګر دی، ما شوګر راوغستو.
نو که فرض کا زه اوس دا شوګر زه په واټر کې ډیزالف کوم نو دا به ډیزالف کیږي. یا فار ایگزامپل ما NaCl راوغستو، واټر زمونږ سره څه دي؟ واټر زمونږ سره پولر دی او دا NaCl زمونږ سره څه دی؟ دا زمونږ سره هم پولر دی، یعنی په سوډیم باندې پازیټیو چارج دی او په کلورین باندې نیگیټیو چارج. نو چې پازیټیو نیگیټیو چارج دی نو د دې نیچر سیم دی، د دې سلوټ او د سالوینټ نیچر سیم شو. نو چې کله د سلوټ او د سالوینټ نیچر سیم وي نو سالوبیلیټي به وي. که فرض کا د سالوینټ او د سلوټ نیچر ډیفرنٹ وو، یعنی مقصد دا دی یو پولر وو بل نان پولر وو، یا یو نان پولر وو بل پولر، نو نان پولر خو په پولر کې نه ډیزالف کیږي. نو د دې وجه نه موږ داسې وایو چې نیچر اف ا سلوټ آر سالوینټ، یعنی که فرض که د سلوټ او د سالوینټ نیچر یو شانتي وو، پولر پولر وو، نو بیا به ډیزالف کیږي، او که نان پولر وو بیا به نه ډیزالف کیږي. بیا زموږ سره تل نمبر سټیپ دی پریشر. که فرض که موږ پریشر اپلای کوو په څه باندې؟ په ګیس باندې، نو سالوبیلیټي څه به څه چل کیږي؟ اوس موږ وویل چې سالوبیلیټي کله داسې موږ یو ګیس راواخلو، یو سلنډر راواخلو، داسې موږ یو سلنډر راواخلو او په دې سلنډر کې ګیس وي، نو چې ګیس وي په ګیس باندې موږ پریشر اپلای کوو، نو د پریشر سره سره د ګیس سالوبیلیټي څه کیږي؟ انکریز کیږي. د پریشر سره سره چې د ګیس دا زموږ سره ګیس دی، یعنی سلنډر دی، په سلنډر کې دننه ګیس دی، په دې باندې موږ پریشر اپلای کوو، نو د پریشر اپلای کولو سره زموږ سره څه چل کیږي؟ د ګیس چې کم سالوبیلیټي وي هغه به انکریز کیږي. The solubility of a gas increase with increase pressure. که فرض کا من پریشر بیرته ډیکریز کوو، نو د پریشر د ډیکریز کولو سره سره د ګیس چې کوم سالوبیلیټي ده هغه سالوبیلیټي به بیرته کمیږي. ځکه چې زمونږ سره سالوبیلیټي سیوا شوه، چې کله موږ پریشر سیوا کوو نو الټا پروسس به کیږي. که فرض که اوس موږ پریشر بیرته ریموف کوو، بیرته کمو، بیرته ډیکریز کوو، نو د دې سره سره به د ګیس چې کم سالوبیلیټي وي هغه به کمیږي. بیا زمونږ سره پریشر که فرض که موږ په لیکوډ باندې اپلای کوو، که فرض که موږ په سالډ باندې اپلای کوو، نو زمونږ سره دا خبره ذهن کې کېده وایي چې زمونږ سره لیکوډ او پلس سالډ دا زمونږ سره انکمپریسیبل دي، دا کمپریس کیږي نه. نو چې کله نه کمپریس کیږي نو زمونږ سره پریشر په لیکوډ او په سالډ باندې ډیفینډ نه کوي، ځکه دا زمونږ سره پریشر لیکوډ او سالډ دا زموږ سره انکمپریسیبل دي. یعنی په لیکوډ یا په سالډ باندې چې موږ کله پریشر اپلای کوو نو د دې والیوم کې به فرق نه راځي، نو دې ته موږ انکمپریسیبلټي وایو، یعنی انکمپریسیبل دي. نو چې انکمپریسیبل دي نو په لیکوډ او په سالډ باندې د چې کله پریشر موږ اپلای کوو نو سالوبیلیټي کې چینج نه راځي، سالوبیلیټي به کانسټنټ وي ډیو ټو انکمپریسیبلټي اف ا لیکوډ اینڈ سالډ. په ګیس کې چینج راځي خو په لیکوډ او په سالډ کې نه راځي. اوس موږ ټمپریچر واخلو. که فرض که موږ ټمپریچر واخلو نو چې ټمپریچر موږ سیوا کوو نو د ټمپریچر سره سره د ګیس سالوبیلیټي څه کیږي؟ کمیږي. په پریشر کې دا خبره ده که پریشر موږ سیوا کوو نو د ګیس سالوبیلیټي سیوا کیږي، او که پریشر کمو د ګیس سالوبیلیټي کمیږي. خو که اوس فرض که موږ ټمپریچر سیوا کوو نو د دې ځای کې الټا پروسس کیږي، ټمپریچر سیوا کیږي نو سالوبیلیټي به څه کیږي؟ کمیږي. که ټمپریچر کمیږي سالوبیلیټي به څه کیږي؟ سالوبیلیټي به سیوا کیږي، الټا پروسس. اوس موږ ټمپریچر سیوا کوو نو د ټمپریچر د سیوا کولو سره د کم سلوشن په سلوشن کې د کم سلوټ سالوبیلیټي یا ډیکریز کیږي یا انکریز کیږي یا کانسټنټ وي. نو هغه وایو که فرض که موږ ټمپریچر سیوا کوو Ce2SO4 دا یو سلوټ دی، بیا Li2CO3 دا هم یو سلوټ دی، او CaO دا هم یو سلوټ دی. که فرض کا دا موږ ډیزالف کو په سالوینټ کې او موږ ټمپریچر سیوا کو، نو که فرض کا ټمپریچر موږ سیوا کو نو دی سالوبیلیټي به کمیږي. د ټمپریچر سره سره د ټمپریچر د سیوا کېدو سره سره د دې دا کم کمپاوند چې دی، کم سلوټ چې دی، د دې سلوټ سالوبیلیټي کمیږي. په څه کې کمیږي؟ په سالوینټ کې کمیږي. بیا که فرض کا موږ ټمپریچر بیا په دې باندې اپلای کو، په NaCl باندې یعنی په KBr باندې یا په NaCl باندې
یا فار ایگزامپل موږ داسې یو سولوشن اغستی دی په دې سولوشن کې واټر دی او پلس NaCl دی پکې او پلس یا NaCl دی پکې یا د NaCl په ځای پکې څه دی KBr دی پکې نو دا خبره ذهن کې کېده وای که فرض که موږ ټمپریچر سیوا کوو نو NaCl باندې او په KBr باندې په دې باندې د ټمپریچر دومره اثر نشته اسی سلایټلی چینج به پکې راشي اسی سلایټلی د NaCl د مالګې او د دې KBr د دې سولوبیلیټي به لږ انکریز شي خو دومره افیکټ پې نه کوي چې کله موږ ټمپریچر څه کوو انکریز کوو که فرض که اوس موږ ټمپریچر انکریز کوو زموږ سره Na2SO4 10H2 بیا زموږ سره سره Na2SO4 دا زموږ سره انهایډرس دی دا زموږ سره هایډرس دی مینز واټر پکې دی په دې کې واټر نشته نو که فرض کا موږ ټمپریچر سیوا کوو نو څه حده پورې به د دې سولوبیلیټي څه کېږي انکریز کېږي د دې سلوټ به سولوبیلیټي څه حده پورې انکریز کېږي چې کله ټمپریچر نور هم سیوا کوو نو بیا به سولوبیلیټي ډیکریز کېږي بیا به سولوبیلیټي کمیږي د دې فار ایگزامپل ټمپریچر موږ ورسوو څه ته 32 ته په دې ځای کې 32.4 ډیګري سنټیګریډ دلته هم ده او دلته هم ده که فرض کړه دې ټمپریچر موږ دومره ورسوو نو د دې سولوبیلیټي به میکسیمم وي که فرض کړه دې نه موږ اخوا کوو نو د دې سولوبیلیټي به بیا الټه کېږي ډیکریز کېږي به انکریز وذ ټمپریچر که فرض کا موږ دا راواخلو KNO3 CaCl2 and PbNO3 whole 2 یعنی دا کمپاوند موږ راواخلو دا لوټ موږ راوخلو او دا موږ په سالوینټ کې ډیزالف کو نو چې په سالوینټ کې موږ ډیزالف کو یو سولوشن موږ جوړ کو او سولوشن جوړ شو په دې سولوشن کې دا سيزونه استعمال شوي دي نو که فرض کا دا سيزونه استعمال شوي موږ ته ټمپریچر سی ورکو یعنی ټمپریچر ولا ورکو نو ټمپریچر سره سره د دوی کمپاوند د سالوینټ د دې سولوبیلیټي انکریز کی دا یو سو کمپاوند یو سو سولوټو چې کله موږ ټمپریچر سیوا کوو د ټمپریچر سره سره د دې بازو سولوبیلیټي ډیکریز کېده او د بازي سولوبیلیټي باغې په سولوبیلیټي باندې ډیفند نه کوو او بازي داسې وو چې د هغوی سولوبیلیټي ورسره انکریز کېده نو بله خبره دا هم ده که فرض کا موږ داسې یو سولوشن جوړ کړو داسې ما یو بیکر راغستی دی په دې بیکر کې ما واټر راغستی دی واټر مې راغستی دی او په واټر کې زه چینی حل کوم یعنی شوګر حل کوم او دې واټر ته موږ ټمپریچر ور واچو یعنی دې سولوشن ته موږ ټمپریچر اپلای کوو نو د دې سولوشن سره به د چینو چې کم سولوبیلیټي ده د شوګر چې کم سولوبیلیټي ده یعنی د شوګر چې کم حل کېده دي د دې کمپاوند چې کم حل کېدو د شوګر چې کم حل کېدو هغه به انکریز کېږي د دې کمپاوند چې کم حل کېدو د بازو ډیکریز کېده او د بازو انکریز کېده او د بازو داسې ټمپریچر چې کله موږ انکریز کوو نو د هغې چې کم حل کېدو د هغه چې کم سولوبیلیټي وه هغه څه حده پورې انکریز شوه بیرته الټه ډیکریز کېده چې کله ټمپریچر سیوا کړو په لاست کې موږ وایو سالوینټ او سلوټ انټریکشن یعنی سالوینټ او سلوټ په خپل منځ کې څه انټریکشن دی که فرض که موږ آیانیک کمپاوند راوغلو او دغه آیانیک کمپاوند موږ پولر ته ورواچو یا آیانیک کمپاوند موږ راوغلو او آیانیک کمپاوند موږ نان پولر ته ورواچو او یا آیانیک کمپاوند موږ راوغلو یا سره راوغلو لیکوډ سره راوغلو سلوټ راوغلو او لیکوډ سالوینټ زما د دې ټاپک مقصد دا دی چې سلوټ سالوینټ انټریکشن نو که فرض کا موږ سلوټ راوغلو او هغه سلوټ په کم پام کې وي یعنی آیانیک کمپاوند وي یعنی زمونږ سره څه شی دی زمونږ سره څه دی NaCl دی NaCl موږ راوغوستو NaCl زمونږ سره آیانیک کمپاوند دی آیانیک کمپاوند ما تاسو ته په پریویس لیکچر کې ډسکس کړو چې زمونږ سره به آیانیک کمپاوند هغه کمپاوند وي چې دا د الکترو پازیټیو اند د الکترو نیګیټیو سره نه جوړي الیمنت نه جوړي یا داسې ویلی شم چې د میټل او د نان میټل نه د کمبینیشن نه کم کمپاوند راشي هغه کمپاوند ته آیانیک کمپاوند نو که فرض کا زمونږ سره NaCl څه شی دی پولر دی یعنی زمونږ سره آیانیک کمپاوند دی او پولر هم دی
نو دا خو زمونږ سره څه شی شو دا ایونیک کمپاوند شو او دا ایونیک کمپاوند مونږه از ا سلوټ راوغست او پلس مونږ دا واټر ته ورواچو نو چې په واټر ته مونږ ورواچو نو دا خبره ذهن کې کېده وایي فار ایگزامپل دا زمونږ سره NaCl دی او NaCl دا مونږ واټر ته ورواچو نو د واټر سټرکچر داسې دی چې په واټر کې داسې یو اکسیجن دی دوه هایدروجن نو په دې باندې پارشل نیگیټیو چارج دی په دې دوه باندې پارشل پازیټیو چارج دی او فار ایگزامپل دې ته مونږ NaCl داسې راوړو نو په دې باندې پازیټیو چارج دی په دې باندې نیگیټیو چارج دی نو دا خبره ذهن کې کېده وایي که فرض که زه NaCl دې ته ورواچوم نو دا پازیټیو چارج به په دې نیگیټیو چارج سره اټریکشن شي ځکه پول پکې دی پول دی پولریټي ده یعنی پولر کمپاوند دی نو دا نیگیټیو سایډ دا پازیټیو سایډ دا نیگیټیو سایډ د دې پازیټیو سایډ سره انټریکشن کوي او دا پازیټیو سایډ د دې نیگیټیو سایډ سره انټریکشن کوي نو چې کله منګه مالګه واټر ته ورواچو نو د دې انټریکشن د وجې نه زمونږ سره بس چل کیږي دغه مالګه داسې جدا کیږي یعنی داسې بس داسې چې زمونږ سره Na یو سایډ ته شي او کلورین به بل سایډ ته شي دغه شان جدا بشي که فرض کا زه اوس ایونیک کمپاوند راوخلم او دغه ایونیک کمپاوند زه نان پولر ته ورواچوم یعنی زه ایونیک کمپاوند راوخلم ما NaCl مې راغستلی بیا مې KCl مې راغستلی یا مې KBr راغستلی هر یو مې راغستلی دا ایونیک کمپاوند مې راغستلی او فرض که دا ایونیک کمپاوند زه اوس ما خو واټر ته وراچولی واټر خو زموږ سره پولر و دام پولر و او دام پولر و ایونیک کمپاوند و خو پولر و یعنی نیگیټیو پازیټیو سایډ کې او دا هم زموږ سره پولر و نو اوس زموږ سره ایونیک کمپاوند څه دي دا پولر دي خو که فرض که زه دا اوس بنزین ته وراچوم ما بنزین ته ورواچوم نو که فرض که زه دا بنزین ته ورواچوم څه دا NaCl KCl KBr دا ما ټول بنزین ته ورواچوم نو دا په بنزین کې نه ډیزالف ځکه په بنزین کې به ځکه نه ډیزالف کېږي ټو ټایپ اف انټریکشن دي یو دی سلوټ سلوټ انټریکشن یعنی د سلوټ سلوټ په منځ کې چې کوم انټریکشن دی کوم بانډ دی او بل سالوینټ سالوینټ انټریکشن دی یعنی د سالوینټ په منځ کې چې کوم بانډ دی نو که واټر کم انټریکشن او د دې سره د دې واټر انټریکشن د سلوټ نه سیوا وو نو دا سلوټ به بریک کېږي دا سیوا بریک کېږي او که فرض کا من سلوټ راواغستو او دی بنزین ته من ورواچو نو اوس د سلوټ په منځ کې چې کوم انټریکشن دی هغه سترونګ دی په نسبت د چا د بنزین نو د دې وجې نه زمونږ سره کوم ایونیک کمپاوند چې دی هغه په نان پولر کې انسالوبل due to strong attraction due to strong interaction between the solute interaction یعنی د سلوټ چې کوم اتمز دي دا غي په منځ کې انټریکشن سیوا دی نو ځکه په بنزین کې نه ډیزالف کیږي یا سمپل موږ داسې ویلی شو چې لایک ډیزال لایک یعنی پولر به په پولر کې حل کیږي او نان پولر به په نان پولر کې حل کیږي ایکسپټ الکوهل الکوهل زموږ سره څه دی الکوهل زموږ سره اکثر زیات په نان پولر کې راځي نو الکوهل زموږ سره نان پولر دی الکوهل زموږ سره څه دی الکوهل زموږ سره نان پولر دی که فرض که موږ اوس په واټر کې ډیزالف کو نو دا خو په واټر کې ډیزالف کیږي دا نان پولر دی او په واټر کې ډیزالف کیږي وای ځکه چې زموږ سره په الکوهل کې OH ګروپ دی په الکوهل کې زموږ سره الکوهل داسې دی الکوهل کې داسې OH ګروپ دی نو د دې OH د وجې نه د الکوهل پولر کیږي یعنی پولریټي دا کوي که فرض کا موږ واټر ته دا ورواچو نو د OH د وجې نه زموږ سره د الکوهل په واټر کې نو دا خبره ذهن کې کېده وای چې زمونږ سره الکوهل نان پولر دی خو په واټر کې بیا هم ډیزالف کېږي ولې ځکه په دې کې OH نیگیټیو سایډ دی یعنی دا OH سایډ پکې دی نو چې OH سایډ پکې دی نو دا سایډ څه شي دا سایډ پولر دی نو چې پولر سایډ پکې دی دا موږ واټر ته ورواچو نو په واټر کې به دا هایدروجن ورکوي نو د دې وجې نه زمونږ سره الکوهل په واټر کې سره سالوبل بیا زمونږ سره لاست نمبر پوینټ څه شي دی که فرض که موږ لیکویډ راواخلو او هغه په سلوټ وي او بیا لیکویډ موږ راواخلو یعنی موږ لیکویډ راواخلو دوه قسمه لیکویډ راواخلو یو سلوټ راواخلو یو د سلوټ په فارم کې راواخلو خو لیکویډ راواخلو بل سالوینټ راواخلو خو د لیکویډ په فارم کې راواخلو سمپل خبره هم دقه ده که فرض کا موږ دلته سلوټ راواغستو الکوهل
او دلته هم سالوینټ راواغستو څه شی واټر د دواړو په لیکوډ فارم کې دي الکوهول هم لیکوډ فارم کې دي واټر هم لیکوډ فارم د دې دواړو په منځ کې چې کوم انټریکشن وو هغه خو د او ایچ د وجې نه خو که فرض کا اوس موږ سره واخلو که فرض کا اوس موږ بنزین راواخلو سره واخلو بنزین راواخلو بنزین ما سره د لیکوډ فارم کې دي او دا زموږ سره څه شی سولوټ ما راواغستو که فرض کا دا اوس موږ په واټر کې ډیزالو کوو نو په واټر کې دا نه ډیزالو کیږي ځکه بنزین زموږ سره څه شی نان پولر دی او واټر زموږ سره پولر دی نو پولر په نان پولر کې نه حل کیږي یعنی د بنزین سره د واټر چې کوم نیگیټیو پازیټیو پول دی دغه نیگیټیو پازیټیو پول وسره انټریکشن نشي کولای ډیو ټو نان پولریټي یعنی بنزین زموږ سره نان پولر دی نیگیټیو پازیټیو پول پکې نشته نو چې نیگیټیو پازیټیو پول پکې نشته دا په دې سالوینټ کې نه وی ډیزالو دا एग्जांपल دی راچا liquid solute plus liquid solvent نو سیمپل زه داسې لیکلی شم چې لایک ډیزال لایک او د لایک ډیزال لایک مقصد څه چي د لایک ډیزال لایک مقصد دا دی چې پولر په پولر کې حل کیږي او نان پولر په نان پولر کې حل کیږي دا زموږ سره سو solubility of 9 class chemistry